أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. نانی درس کے بعد انشاءاللہ العزیز سورۃ یوسف پارہ نمبر 12 رکوع نمبر 3 آیات نمبر 23 اور 24 دو آیاتونو ویلے کیږي. حضرت یوسف علیہ السلام قصه چې نو هغه روانه وه نو چې کله بیا یوسف علیہ السلام مصر ته راورسېدو عزیز مصر چې نو هغه واخیستلو خپل کور ته یې بوتلو او خپل کور والته چې نو هغه وی چې تفاسیرو کې د هغې نوم زلیخه راغلی دی چې تاسو د دیکبال کوئ او د خیال ساتئ. نو پرون مونږ ویلو الله رب العزت وی وکذالک نجزی المحسنین دسی بدله مونږ ورکو چې نو هغه احسان کوونکو ته نیکي کوونکو ته. نو دې جملې کې الله پاک واضح کړله چې یوسف علیه السلام زما یو پاکیزه بندو دینه وروسته چې بیا کومه خبره راځي نو چې ستاسو ذهن مخکې نه په دې خبره رسېدلی چې یوسف علیه السلام د الله پاک او نیک بندگانو کې او نیک بنده نه داسې قسم تصور یا داسې قسم کار چې دی نو هغه نشي کېدلی. نو دغې وجې نه الله رب العزت مخکې دا ذکر کړل. نو اوس الله وایي یوسف علیه السلام د دومره حسن او جمال سره د هغوی په کور کې پاتې کېدو نو عزیز مصر قطفیر چې نو هغه به خپل مختلف د بادشاهت په کارونو د حکومت په کارونو نور دسي دی بتلو د بچي خول نه نو کور کې بچی نو یوسف علیه السلام ولو نو چې وخت تیر شولو نو د زلیخې پړه کې رو د هغه محبت پیدا کېدو د یوسف علیه السلام ځواني د هغه چې نو هغه حسن ډېر څه ته کتل ځکه حدیث مبارکه کې راځي نبی رسول الله چې نو هغه معراج په واقع باندې چې نو حدیث کې ویلي چې زه کله لاړم نو ما د یوسف علیه السلام سره چې ملاقات وشو الله جل جلاله دا غلط چې نو هغه د ټول امت سوره خلق چې نو دا غي نیم حسن ورکړي نیم حسن الله پاک یوسف علیه السلام ورکړي او باقی نو می په دې ټوله دنیا په خلکو باندې چې نو هغه تقسیم کړی دی. نو اوس وګوره څومره چې نو هغه حسین او جمیل خلک او خلک څومره تعریفونه کوي نو دا په کروڑاو کرباو باندې چې نو هغه تقسیم شوی دی او دومره دی نو چې دا دوره دغه یو کس ته حاصل او هغه به څنګه نو دی ورته داسې خبرې چې نو هغه شروع کړي چې یوسف علیه السلام چې نو هغه وغولی او د هغه ځان طرف ته مایله کړي. نو تفاسیرو کې لیکلي وي دی ورته چې ما احسن شعرک ستا دا ویښته چې نو هغه څومره ښکلي دي. نو یوسف علیه السلام ورته کله چې زه مړ شم نو اول ما ینتصر عن جسدي د ټول نه وړاندې زما د بدن نه چې نو هغه به دا لرې کېږي. بیا ورته دی چې نو هغه ما احسن عینیک ستا د سترګې چې نو هغه څومره ښکلي دي. نو یوسف علیه السلام ورته وویل چې د ټولو نه وړاندې چې کله قبر کې زه کېښودلی شم نو دا به ماتې شي زما په مخ باندې به راوبهیږي. بیا ورته چې نو هغه ستاسو دا جسد بدن چې نو څومره ښکلی دی. یوسف علیه السلام الله دا د خاورې نه پیدا کړی خاورې دپاره چې نو هغه پیدا دی. بهرحال دې چې نو هغه رابللو الله وایي چې نو هغه التي هو فی بیتها یوسف علیه السلام ته دې چې نو هغه غلط دعوت ورکولو یوسف علیه السلام د دې دغه دعوت نه چې نو هغه انکار وکړو. نو چې کله دغه انکار وکړو نو دلته الله پاک چې نو هغه زوجې چې نو عزیز مصر یا د هغې نوم نه دی اخیستی بلکې الله وایي هو فی بیتها
نو هو فی بیته دې خبرې ته بده کې اشاره ده چې یوسف علیه السلام گویا داغوی په پرورش کې ولو داغوی ته د یوسف علیه السلام باندې حاکمانه چې نه نو هغه کنټرول او قدرت هم حاصلو نو دې کس ته انکار کول دا ډیر ګران دی خو یوسف علیه السلام د الله چې نو هغه پاک بنده او پیغمبر ولو هغه دغه خبرې ته چې نو هغه ونه کتل وغلقت الابواب او دې چې نو هغه دروازې ټولې بند کړلې دوه وجې یو دا چې یوسف علیه السلام چرته زمانه ونه تختی نو چې دې تختی دروازه چې نو هغه به بند دی او دویمه وجه چې نو هغه دا تفاسیر ذکر کړی ده آسی نه که چرته عزیز مصر چې نو هغه قطفیر راشي پدې نو په ناګوار حالت کې چرته چې نو هغه ماونه ني وقالت هیت لکو او دې ورته وی چې راځه نو چې کله دې سه اوه نو یوسف علیه السلام د الله پیغمبر ورو الله رب العزت د خپل پیغمبرانو د پیغمبري ملاویدونه مخکې هم چې نو هغه حفاظت کې انبیاء علیهم السلام معصوم وي ګناي کبیره نه چې نو الله پاک ساتلی حفاظت کړي بخلی شي چې داغه نه معاف شي داغه نه خلاص شي نو یوسف علیه السلام معاذ الله زدا الله سره چې نو هغه پناه غواړم الله رب العزت د ذات عالی چې نو هغه اوچت ذات دی زه پناه غواړم چې زه د په یو ګنده کار کې چې نو هغه واقع شم انه ربي احسن مسوایا زما رب چې نو هغه مال خپل ټکانه را کړی نو پدې انه کې دا هو ضمیر دا غونډه هاچ دا ګول هاچ ورته ویل کېږي او بیا په پیخ دی نو دا راځي دی وایي نو هغه الله طرف ته نو الله زو د جیل نه راو باسم د غلامیت هغه حالت نه راو باسم دومره خپل ټکانه دوره زیته راو رسولم نو زو وس د هغه الله نه فرمانی وکم دا چرتم نشي کېدی چې زه د هغه الله څخه نو هغه نافرمانی وکم نو دیو جنوي انسان ته چې کله دا تصور اصل شو چې الله زما باندې مهربان دی الله زما رب دی الله زما سره احسانات دي بیا انسان چې نو هغه ګناه نه کوي نه ګناه طرف ته ځي نو هغه دیزي خو کله چې انسان ګناه کوي نو د الله د احساناتو نه چې نو هغه قائل نه داغه نه د نظر واړي نو ځکه بیا د په ګناه باندې راشي او دویم بعضی حضرات وی چې انه کې نو هغه ضمیر راجع دی الذی ته یعنی هغه چې نو عزیز مصر قطفیرو چې نو زو واغستره مو بیت ته تاکید وکړو زما چې نو هغه د خپل ټکانې چې نو هغه حکم درکو نو زو اس د هغه قطفیر چې نو هغه څنګه نه فرمانی وکم دا خو چې نو هغه احسان فراموش کېدل شلو او د چا احسان چې نو هغه فراموش کول دا خو چې نو ناشکری دا او ناشکری چې نو هغه بدترین کار دی انه لا يفلح الظالمون ځکه الله رب العزت چې نو هغه ظالمان دا غوی له چرته هم فلاح نه ورګي ولقد همت به وهم بها لولا ان راى برهان ربه الله وی هم قص او اراده ته ویل کېږي هم په دوو معنو راځي یو ویل کېږي د زړه قص او اراده ته او دویم چې نو هغه ویل کېږي ستا غیر اختیاري اراده ته دوه معنو د پار راځي صحیح مسلم کې چې نو هغه روایت راځي وی کله چې بنده قص او اراده هم وکي نو الله رب العزت پرشته توي کې د نیک کاری کړي وې دل د دغه په قدر باندې چې نو هغه اجر ولیکا که خیال مکړی نو اکثر د تبلیغیان حضرات وې تاسو نیکی کار اراده کې الله پاک په نیکی هم یو چې نو هغه اجر ورکي یو ثواب ورکي نو دا هغه صورت کې دی چې کله د بالکل د رړه قص او اراده وي چې زه به دا کار کوم نو چې کله دې قص او اراده الله پاک په نیک ورکي که د ګناه قص او اراده کې او بیا غیر اختیاري خارجي تور باندې چې نو خارج د یو شیز نه چې نو هغه د منشي نو د قشان د په عمل نامه کې چې نو هغه ګناه هم ولیکل شي او که غیر اختیاري وي نو غیر اختیاري باندې بیا د انسان ته چې نو هغه ګناه دا نه ملایږي نو الله وی ولقد همت به نو دې بالکل پوخ عزم او قصې کړو ځکه ګوره د دې په دې همت کې چې نو هغه د زلیخې په دې کې لام ته نو هغه لقد تحقیق چې نو هغه راغلی دی نو دې بالکل قص او اراده کړو د غلطي خبرې وهم بها او یوسف علیه السلام چې نو هغه قص کړو نو وزدل دی عبارت لکوټ مخ کې شي نو بیا به د دې عبارت د دې وهم بها دوچنه نو هغه مطلبونه دي یو مطلب دا دی لولا الرآن برهان ربه وهم بها
کچرته یوسف علیه السلام دا خپل رب چې دی نو هغه دلیل حجت او برهان نه وی لیدلی نو یوسف علیه السلام به هم د دې قص کړی ولو خو یوسف علیه السلام د خپل رب دلیل او حجت ولیدو نو ځکه یوسف علیه السلام د دې قص چې دی نو هغه ونه کړو خو بیا حضرات وایي چې عربی ګرامر مطابق چې نو هغه دا چې نو هغه توجیه زیاته صحیح نه ده نو صحیح توجیه چې نو هغې څه ده نو وایي هم بها د یوسف علیه السلام صحیح دا دویم چې نو هغه مطلب او توجیه ده چې یوسف علیه السلام هم چې نو هغه د دې قص وکړو خو غیر اختیاري لکه اشرف علي تنویر رحمه الله چې نو هغه لیکلي بیان القرآن کې هغه وایي د دې چې نو هغه داسې قص ولو لکه یو سړی چې نو هغه روجی سخته ګرمي ده او دې په دغه روجې کې په سختې ګرمۍ کې یخې اوبه ویني نو چې کله دې په دې روجې په حالت کې سختې ګرمۍ کې یخې اوبه ویني نو د انسان غیر اختیاري چې نو هغه طبي طور باندې چې نو هغه دغه اوبو ته زړه وشي که نه خو دې بیا د دغه اوبو څکلو نه ځان چې نو هغه په دې منې کې چې ماته د الله حکم دی زه به چې نو هغه دا اوبه نه څکم دی د دې اوبو نه ځان منې کي نو ده ته اجر و ثواب نور هم زیات میلاو شي نو یوسف علیه السلام ته غیر اختیاري طبعي طور باندې بشري طور باندې چې نو هغه د قصې وشولو چې دی ورته دومره چې نو هغه خبرې او قصې وکړلې خو بیا یوسف علیه السلام سره د دې چې طبعي طور باندې چې نو هغه غیر اختیاري دغه هم پیدا شو هغه هم هغه قصې هم چې نو هغه ختم کړل او ځان چې نو هغه د دغه کار نه وساتلو نو چې کله وساتلو نو په دې سره د یوسف علیه السلام مقام او درجه چې نو هغه نور هم سیوا شه هغه ته اجر و ثواب نورم زیات میلاو شو ځکه چې په خپل نفس چې نو هغه خپکې ښودله نو ځکه وایي وهم بها دا دویمه توجیه ده ان رأى برهان ربه وڅه دلیل چې نو هغه یوسف علیه السلام د خپل رب ولیدلو چې هغه دلیل هغه برهان او حجت ولیدو یوسف علیه السلام د دغه کار او خبرې نه چې نو هغه واپس شولو اوس دې ځای کې ډېر چې نو هغه اسرائیلي چې نو هغه روایت دي بعضې خبرې داسې دي چې هغه د انسان عقل سلیم هم نه مني ولې او بیا چې نو هغه څه دي چې د هغه د قرآن پاک د نصوص او د دغې چې نو هغه نور مخکې وروسته آیاتونو باندې سړی غور او فکر وکړي نو په دغې آیاتونو چې کله غور او فکر وشي نو د هغې هم خلاف راځي نو د دې په وجه باندې د ټولو نه صحیح توجیه چې کوم دا حق به مونږ ذکر کو باقي د هغه د پیغمبر چې نو هغه حالت او کیفیت دی د هغې ذکر کول د نو هغه زما په نظر چې هغې ضرورت نشته نو بهرحال یوسف علیه السلام چې نو هغه څه برهان ولیدو نو د ټولو نه راجح قول چې نو هغه دا دی چې یوسف علیه السلام چې نو هغه برهان او دلیل کم چې عصمت انبیاء علیهم السلام دی هم حق ورته مخکې شو عصمت انبیاء چې نو هغه دې ته ویل کېږي انبیاء علیهم السلام چې کوم الله پاک معصوم پیدا کړي څنګه چې ما تاسو ته په شروع کې وویل چې هر پیغمبر قبل النبوت او بعد النبوت د ګناي کبیره نه الله پاک معصوم پیدا کړي نو الله رب العزت چې نو ولولا ان رأى برهان ربه دغه دلیل برهان عصمت نبی چې نو هغه نه ویللی نو په دغه وجه باندې چې نو هغه څه شولو منع شو نو الله رب العزت د هغه برهان یعنی عصمت انبیاء د انبیاء علیهم السلام چې کم حفاظت دی نو هغه حفاظت په تور باندې د یوسف علیه السلام هم حفاظت وشولو اوس بعضې حضرات چې نو هغه ذکر کړي زیاتر په دې کې چې نو د کعب اخبار رحمت الله علیه چې نو هغه دی او دغه شانتي چې نو هغه وهب بن منبه رحمه الله چې نو هغه دی خو دوی اصل کې لاول چې نو هغه یهود ولو بیا د هغې د یهودو غټ علماو بیا د هغې نه وروسته دوی ایمان راوړی دی نو چې کله ایمان راوړی دی نو حضور زمانه نه ده منتلي او د صحابو زمانه منتلي د لوی لوی تابعین دي خو دوی چونکې هلته یهودو علما پاتې شول په هغه وخت کې ول نو بعضې وخت کې اکثر دوی په دې تفاسیر یا په دې خبرو کې چې نو هغه اسرائیلي روایت ډېر زیات ذکر کړی دی نو دې وجې د دغې قول چې نو هغه دا نشي کېدی لکه څوک په دې ځای کوي چې یوسف علیه السلام خپل پلار یعقوب علیه السلام ولدو دا هغه په خوله کې نو هغه خپله ګوته مبارک ورکړو څوک نورې خبرې کوي څوک چې نو هغوی دا آیات چې نو هغوی مخې ته نږدې شو ولا تقربوا الزنا فانه فاحشه وساء سبیلا نو سوال دا پیدا کېږي چې قرآن پاک خو په عربۍ ژبه کې دی دا خو اوس نازل شوی نو په هغه وخت کې یوسف علیه السلام څنګه لیدو
یوسف علیه السلام خو جینو په هغه عبرانی ژبه په عربی کې جینو هغه څنګه راتلو داسې نور چې وکتلی شي بلکې دې نه مخکې ټیله کوټې لاړ شي نو ما وخت ووایي وکذلک نجزي المحسنین الله مخکې ویلی چې موږ جینو هغه دقه شان بدله احسان کوونکي لور کوو نو احسان کوونکي نه خو داسې ګناه چې نو هغه نشي واقع کېدلی یا د دې نه لږ وروسته راشي جو مخکې جینو هغه بیا سبق کې راځي جینو هغه کله چې یوسف علیه السلام چې نو هغه د جیل نه بیا را ووتلو نو چې جیل نه کله را ووتلو دا سپارت چې 12 ختمیږي په اخرني مخ باندې وګورئ نو آلت دې قالت امرأة العزیز الان حصل الحق دغه زلیخې په خپل وي وسنه نو هغه حق ظاهر شولو انا راودته عن نفسه وانه لمن الصادقین ما دې چې نو هغه خپل ځان طرف تمایل کړو را بللې مو خدای یوسف علیه السلام په خپل خبره کې پاکیزه او صادق دی د چې نو خپل ځان سو منع کړو او د دغه سره چې نو هغه د مخکې دویمه جمله په دې دلالت کوي الله وی انه من عبادنا المخلصین یوسف علیه السلام زما د خالص بندگانو نو مې چناو کړو نو چې خدای د چا چناو وکړي نو داغه نه بیا د کار چې نو هغه توقع دغه سره کېدی نشي نو برهان نه مراد د عصمت انبیا چې نو هغه واغستل شي دا ټول نه بهترین چې نو هغه تفسیر دی نور په دې کې د اسرائیلي روایتونه نه هغه نه ځان ساتل پکاري کذالک لنصرف عنه السوء دغه شان چې نو هغه مونږ وساتلو لري مکړو داغه نه بدی والفحشاء او بهي انه زکا یوسف علیه السلام من عبادنا المخلصین زمونږ د خالص بندگانو نو الله دې مونږ ته صحیح په نصیب کړي وراودته او را وبلل واغلرا التي اغه خزه هو فی بیتها چې هغه دغه په کور کې پات کېدو ان نفسه داغه د نفسنا وغلقت الابواب او بندې کړلې دروازې وقالت هیت لك او وی ویلو چې راغ دې خواشه راشه قال معاذ الله نو وی هغه یعنی یوسف علیه السلام پناه غواړم د الله انه بشک هغه الله ربي زما رب دې مالک دې احسن مسوایا هغه چې نو هغه خشان سره وساتلم زو مال خټکانه راکړه یعنی زی په خشان وساتلم انه لا يفلح الظالمون بشک هغه الله کامیابی نور کې ظالمانو خلق ته ولقد همت به او بشک هغه اراده وکړه به ددا وهم بها او اراده بکړی وچنه نو دا بها داغي لولا الرا برهان کچری نو لیدلې د دلیل ربه د خپل ربو کذالک د قشال لنصرف چلری کو وساتو مونږ انه السوء داغن بدی والفحشاء او بهي انه بشک د من عبادنا المخلصین زمونږ د بندگانو نه خالص کړی شو